على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الجہاد، جہاد بیان کی ریاض الصالحین مؤلف امام نووی رحمہ اللہ د قرآن شریف ګڼ شمېر آیتونه پیش کړ چې هغې کې د جهاد حکم او د جهاد فضیلت او بهتري، او بیا یې آخره کې د آیتونو په آخره کې یو ټکی کړی دی، والآیات فی الباب کثیرة مشهورة. آیتونه د جهاد په باب کې د جهاد په حقله په قرآن شریف کې ډیر دي، مشهور دي، خلکو ته معلوم دي. قرآن شریف کې په سوونو آیتونه دي د جهاد په حقله، لکه سورة توبه 5 آیت ته فاقتلوا المشرکین، د مشرکانو سره وجنګېږئ، حیث وجدتموهم، چې کوم ځای کې تاسو دي بیا مومئ په ګوتو درځي، وخذوهم، گرفتاروئ یې، نیسئ یې، رانیسئ یې، واحصروهم، او قید کوئ یې، تړئ یې، وقعدوا لهم كل مرصد، او کینئ دی ته په هر مورچه کې هر ځای کې مورچه شئ ورته. دا څوک وایي؟ الله پاک. چاته وایي؟ مسلمانانو. مونږ هم د الله بندیان یو، مشرکان هم د الله بندیان دي. مونږ ته الله پاک وایي دا مشرکان چې کوم ځای کې وینئ وجنئ یې، بس مالک اجازت راکړو. اوس که خپله ګیدړان یو او ډرپوک یو بېله خبره، یعنې نور رب العالمین مالک مونږ له سره په خون تویولو الله ډېر خفه کېږي. خو د مشرک حربي چې مونږ سره په جنگ دی، زمونږ په وړو ترس نه کوي، زمونږ د بوډاګانو احترام نه کوي، زمونږ د تبلیغي مرکز احترام نه کوي، زمونږ د جماعت د مدرسې د منارې، زمونږ د زنانو د تورسرو عزت نه کوي، کوي دا بې عزته زمونږ عزت. نو د صحابه ورته پړه تڼاقې ولاړې وي، پولې ورته ولاړې وي، خو بس هلته مالک اجازت نه کړی. نو مالک فرمایل چې دا مشرکان مې بندگان دي او تاسو مې بندگان یې، نامنونکي دي، چې کوم ځای کې مې وینئ حربیان مشرکان سسته پې مه کوئ، ګړس ترې وباسئ او وباسي ترې ښه، داسې په قطار کوي او پرې تڼاق ورته تماچه ږدي چې د سړي ډبې یخېږي. وخذوهم، ټینګوئ یې، نیسئ یې. مخکې خو الله پاک ویلي وي که په سر در تخپم کې دي بس سبحان الله وایه او مونځ اودس کوه. دا نوجوانان صحابه تنګ شو، نبی علیه السلام ته عرض کوي د الله رسوله مونږ په ډېر زیات تنګ کړي، چې ګوره یو ته ویلی شوي خدای ورته ویلي ته بس نه وې، او بل نامنونکی دی هغه پې لوبې کوي. په بلال صاحب څنګه لوبې کړي؟ انسانیت ته شرمېږي چې په بلال صاحب کمې کانې کړي. یا د امیه غلام دی، زرخرید غلام دی، څوک یې تپوس والا نشته، ګالګوتي ویښتې دي، د افریقې دی، د ویښتو کې ولا ګوتې ورکړي که نه ځان پسې راکاږي، چې اب ستړی شي بل سردار ته حواله کړي، بل مشرک ته، هغه ولا په سپوغوس کې لتي، په خېټه کې لتي، په مخ څپېړي، دا دواړه سترګې پشنې کړي دي په سکونو، د پاسه ټوپونه، بیا ځوانانو ته حواله کړي، تازه دم په خپل وس کوي. تاسو دین اندازه والئ چې یو مشرک د کوره راووتو چې ویې کتل د هغه پې ترس رالو، د مشرک کاڼې زړه د هغه پې ترس رالو، یار بس کوي که نه، نو د دې غریب خو بس تاسو ترس کومه بس کوي، دا عجز خو تاسو ډېر خراب کوم والو په هغې بس نه، چې کله خپله ستړي شو نو بیا یې په تودو شګو واچولو او غټ ګټې ورته په دې سینه کېښو، یا دې حال کې مړ شه او یا به مونږ سره بوتانو ته سجده کړي. چې یو ځل یو سړي ته د ایمان رڼا زړه ته کوشي، الله دې د ایمان رڼا زمونږ او زمونږ د بال بچو د کشرانو ته کوزه کړي، زمونږ زړه ته دې الله د ایمان رڼا کوزه کړي. د ایمان محنت انتهایی ضرورت دی، ګورې مقصد دی. نو اوس اجازت رالو همدې بلال صاحب، بیا دا بلال صاحب د بدر په میدان کې چې دا امیه که لولیدو که نه چې د باندې ښې فټبالونه او لوبې کړې وي، بس پتون له ټک ورکړو، امیه ورپسې لیونی شو، ځغلي ورپسې هلی انصار او مهاجرین ټولو ته یې په ګوته کوته کړی وي. نو اوس به یې پیړۍ یخېږي که نه به یې یخېږي؟ چې کوم ځای کې هم دا کافر وینئ وجنئ یې، نیسئ یې، قید کوئ یې، ستنو پورې تړئ، او هر مورچه کې ورته کېنئ. مورچې ورته مجاهدینو نیولي دي، الله دې مدد وکړي. مجاهدین گرفتاری تړي ہے.
مجاهدین ټینګي، مجاهدین په دې آیت عمل کوي چې کوم ځای کې ویني ګړستې وباسي، سسته پې نه کوي، چې کوم ونیسي په هغې بیا خپلې تور سرې راخلاصوي د قیدونو نه. الله دې زمونږ حکمرانانو کې غیرت پیدا کړي دیني، او مونږ عوامو کې دې الله دیني غیرت پیدا کړي. د جنګونو مختلف صورتونه یي، د اوس وخت کې ستاسو زمونږ د بېوسو خلکو جهاد سره چې هغې سره بایکاټ وکړو، د هغې کم شی دی که نه زمونږ د دشمن هغې په دې کارخانو په دې څیزونو مخکې تللي دي، او دا د اول ورځې نه دوی به تجارت کولو، او زمونږ پیغمبر علیه السلام د دې د تجارت قافلې له مخه والې ده چې زه د دې دا نوړی لږه خوش کا کړم چې د دې نه دا مستی وځي. یقین وکړه دې وخت سره اسرائیل دی ملک، یهودیان دي او که نصرانیان دي، دا زما ستا په پیسو او تاسو باندې لوبې کوي، زما ستا په پیسو. حکمرانانو لم قرضې ورکړي د سود، چې بینک تاله د سود قرضه درکړي، ستا فایده یې ورکړي، که د بینک د سودخور ورکړي فایده یې، که دا چا چې محتاج دی د ده فایده یې، دی خو دلدل کې نور هم نه نوځي. نو مونږ هغه شان رانیولي. که مونږ عوامو ټولو کې غیرت راغلو، حکمران ته ووایو چې مونږ خېټو پورې کاڼي تړلو ته تیار یو، خو مونږ له به یهودي نه قرضې نه راځي. د ګوره دا سونې کې چړي عمل کوي، څنګه ترقي کوي. نو دغه خو بس کې دي که نه چې د دې شیزونه معلومات یې وکړو، د معلوماتو لارې اسانې ده، خو چا سره چې غم یې او فکر خپل پاکستاني شیزونه استعمالو، او چې زمونږ کم پاکستانیان کارخانو کې کم شیزونه جوړوي، کم شیزونه ورکوي، هغې ته هم دا سوال او مینت دی چې تاسو کوالټي او کوانټټي بهتره کوي، مقدار هم صحیح کوي او معیار هم صحیح کوي د څیزو. یهودي پکې سي او عیسائی پکې سي، مړه شیزونه خو زمونږ اعلی دي، ښایسته دي، زمونږ خو په ښایسته جذبه باندې په کلمه باندې تیارېږي، هسې بیا اودسه دي پلیت مردار متیازن. او لا دا کم نوجوان چې ورسره محبت کوي، بس کا کنه تا خو افغانستان ولیدو، کشمیر دی ولیدو، اوس فلسطین ویني، د دې باوجود ته د یهودي غونته سر جوړې، د یهودي غونته مخ جوړې، او په توپ شه په شیطان. بس ته کنه ته به د دې نه پس هم کولډ ډرینک اسکي او پیپسیان بس کې، بس ته بلا کله بیداری داسې خېټې زور کړی دی، تاوې کړی دی چې په دې یخه یخنه کې هم ستا د پیپسي د ګوټ نه بغیر نه تېرېږي، ختم لرې کړه ټیبل نه توی کړه، ډېر زور ورته پې میلاوېږي. داسې بد حال یې راخستی دی چې سم لیوني شوي دي. دا خو دې ذلیله قوم، دا زمونږ په پیسو باندې مونږ او تاسو باندې بادشاهانه او مزې کوي، که مونږ او تاسو ورته قسم وکړو ایمان هم تېر کړو، والله که هېڅ هم شته دی. او حکمران ته دعا کوو چې خدای ایماندار حکمران راولي چې سترګو کې ورته سترګې واچوي. مونږ ته خو مالک اجازت راکړې ده چې نیسئ یې، وهئ یې، ټکوئ یې، او په بل ځای کې وایي دا بندونه وله ووهئ چې ودردېږي، کوتری کوي، چې اوس الله اجازت راکړې دی. دا مسلمان ورونه مونږ وجنو که نه وجنو؟ خلیل مومند دا کلي مونږ په ډس کې تکړه یو که نه یو تکړه؟ دې کلو کې رور خور ووجله کوي نه وجله، خور راولګي د رور وجلو کوي نه وجلو، ورونه راولګي د اورور وجلو کوي نه وجلو، پلار وجلو کوي نه وجلو، پلار راولګي د زوی لوري قتل ک قتل نه ک، خزه خاوند یو بل د پاسه را پاسې د وینه. تاسو خبرونه نه ګورئ، کله دې پولیس والو ته تاسو دی وای چې سپینې برکی والا رانو زی زمونږ تانی ته زمونږ زړه درز ناری کې چې خدای خیر کې بیا څه چل شوی. دا خو حیاتاک خلک دي، زمونږ غونته خلک دي حیاناک، زمونږ خويندې مېندې خدای خیر. نو داس کې تکړه خو د داس د مخ بل خوا کا، د تماچې د ټوپک لښ پیلې بل خوا کا. دا نو وایي چې تا کې صلاحیت او استعداد نشته دی. په اتانیس د قبر ته سړی رسولې دی، په 200 د قبر ته سړی رسولې دی، د غصب په ونه باندې سړی دفن کړی دي، او مړه په لاړو ټکلو باندې کړی دي، په نس خبره باندې هغه د دیرو کې خلک پراتی دي. خبرني چې زمونږ استاد په دیرو کې د فلسطین په میدان کې غیرتمن شهید شوی او دلته دفني، د افغانستان په ځمکه باندې شهید شوی دلته دفني، په کشمیر کې شهید شوی دلته دفني. ځوانانو ته دا آیتونه وښایي. صلی الله تعالی علیه